السلام علیکم دوستانو. په روژه ماتي کې روټۍ نه وه، نو مور او لور خپله زندګي وبایلله. یعنې مشران متل کوي چې د داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی، نو څه داسې کار یې وکړو. نو دوستانو، د مور او لور وایي چې په روژه ماتي کې روټۍ نه وه، نو هغو خودکشي وکړه او ځان یې ووژلو. ریسکیو ډبل 122 والا چې لاړل، نو هغو چې هغلته وکتل، وایي چې کومې کمره کې چې دې خودکشي کړې وه هغه ځای یې وکوت، نو وایي ویله کېږي چې وچه روټۍ او د مالګې اوبه پرتې وې په هغه دسترخوان باندې. د خبرې مقصد مې دا دی دوستانو چې نن سبا موږ په خپلو ګاونډیانو او بیا خاص طور پر په داسې خلکو باندې خیال بلکل نه ساتو. ولې د دې تپوس به موږ نه رب کوي او دغه خلک به هم د ورځ په قیامت زموږ نه تپوس کوي چې موږ نارې او په خوله کې باندې ورځې شپې تېرولې او تاسو څه کولای، په مړه خېټه به مو ژوند تېراوه. نو دغه خلکو هم په موږ حق دی، دغه زموږ نه تپوس کوي او خاص طور پر په دغه چم ګاونډ کې چې کوم خلک اوسېږي د علاقې نوم خو موږ نشو اخیستلی چې غټه بدنامي ده، خو په دغه چم ګاونډ کې چې کوم خلک اوسېږي دوی هم پکار وه چې په هغه خلکو یې پام کولی لږ او د هغو خیال یې ساتلی. د هغو څوک نه وو، مور او لور وه بلکل، په هغو خیال ساتلی. دوستانو، په خپلو ګاونډیانو به ډېر خیال ساتئ. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې دا ګاونډي په تاسو حق دی او دومره حق یې دی در باندې چې د حد نه سوا. د ګاونډي به خاص طور پر خیال ساتئ او بیا د داسې غریب مسکینو او د یتیمانانو د کونډو به ډېر خیال ساتئ. د دې زموږ او تاسو نه د دې تپوس کېږي ضرور.